ساغه پېښور والا هغه دوه درې ملګري دي دقه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض البلد او طول البلد دا هنو بیجندو کنا دا عری علاقی خط طول دا دغی علاقی خط نصف النهار هم وی. دا دغی علاقی خط نصف النهار هم وی. ٹھیک شولا؟ خط نصف النهار معنا دا چکلا سور د نور دیل را ورسی پوشوی نو باز دا با وقت نصف النهار وی چه خط نصف النهار لسور را ورسی دشه نو دا بسوی وقت نصف النهار. لکه مثال تا خپل خط نصف النهار معلوم کرده چه دا زمون دا شمال جوڑیگی کنا شولا هغه معلوم کړی دی چې دې دا دی ٹھیک ده. دلته یو لرګی یو لخته څه شی دلته هغه نال کا چې کله د نور رڼا نور سار دا غځای راوخت که نه دی به چې راځي به دې ځای به پرېوځي که نه نو چې کله د نور دا سوری د دې کرښې سره برابر شو یعنی د خط نصف النهار یا د خط طول د دې سره سوری برابر شو دقه ستا هغه وقت نصف النهار دا مکروه وقت شروع شو زمون نکي پوه شوې دا خط نصف النهار چې معلومیږي نو څه قواعد دي په هغې سره معلومیږي په هغې به یې انشاءالله معلومو سبا بیا که خدای ته منظور وي. یو بل دا په دایره هندیه باندې معلومیږي. په دایره هندیه دایره هندیه دا یو دایره ده چې د هند فلکیینو دا ایجاد کړې ده ځکه یې نسبت هغې ته کېږي ټیک ده. په دې دایره هندیه باندې دوی خط نصف النهار هم معلوموي او په دې وقت نصف النهار هم معلوموي او په دې باندې وقت عصر هم معلوموي وقت عصر به معلوموي ٹھیک شولا. د هغې طریقه داسې وي دا که مونږ دا بورډ په دې ځمکه سملو که نه نو بیا به ښکلی راشي راوځي تې دا هغه داسې زوي یو سیز داسې چې دلته یې مونږ داسې کیلو څه شی به وي بل مارکر دی که نه دقه به کړي بل مالګر را हाँ ठीक ठीक دایره هندیه دې چې جوړی کنه چې ته په سهار ټیم کې هغه چې دې طرف نور راوخت کنه نو چې سورې د یو سیز خو پوره دې طرف ته وي ٹھیک ده چې ډېر شی دې طرف ته وي په دغې سهار ټایم کې به ته داسې یو لرګی به په یو همواره ځای باندې ښخ کړي خو دا کوم څیز چې تا دلته کېښودلی دی یا ښخ کړی دی چې دا بلکل په لیول وي څه به وي ځمکه به ورسره بلکل په لیول وي ټیک ده چې په کوم ځای باندې دا ته ږدې ښخې په دغه ځای باندې یو نښه وکړه پوه شوې په دې ځای باندې دا ریسي کېده بیا پوه شوله اوس د دې دا مرکز وګرځوه د دایرې او د دې نه ګیر چاپېره یو دایره جوړه کړه داسې مثال به طور دا موږ مرکز وګرځاو که نه دا کلک شو دا دایره که ته بیا وړالې که غټالې هر څومره چې الې خو دوره یې واله چې په کوم ټایم کې جوړې دا دایره نو چې د نور سوری د دې نه باري
دا کوم څیز چې دلته ښخې که نه چې د هغې سوری د دایرې نه باري مثلا دا موږ دوره دایره نو اغسته شی کږي پوه شو نه په دې باندې دا دلته ښخ کړه دا دې په دې ځای کې دا یو دایره موبایل لیټ څوک ولګوئ نو ګوره په سهار ټایم کې به دې طرفه به نور داسې راوخیږي که نه ټیک شو نه چې دې طرفه راوخیږي د دې سوري دا نور سوري د راډونو د یره بند دی چې دا نور به کې نه راځي ښکاري ده دغه مړ ده ٹھیک شو وای والا زه یې وی بده یو چور پوه شوې چې په سهار ټایم کې ته دا دغه کې ای ولري که دی به پته یې لګي سوری د مخ ښکاره دی سهار ټایم کې نور د دې ځای راوخیږي که نه نو چې سوری بار دا نور به داسې راځي به که نه چې دی داسې راځي داسې به راځي ګوره چې کله هم دې ځای سره دی ټچ شو که نه چې په کوم ځای ټچ شو په دغه ځای باندې داسې یو نښه وکتو پوه شوله دی به بیا راځي داسې اینې دغه ځای باندې بیا یو کرښه وکړه پوه شوله دا شو مخرج دا شو مدخل او دا شو مخرج پوه شوله اوس داسې وکړه چې دا لیټ لګې وی لګو اوس دا لیټونه ولګوه چې رڼا شي دا مدخل او دا مخرج د دې مرکز سره میلاو کړه ستاسو خیال دی ورته د دې سره میلاو کړو دلته یو زاویه جوړه شو که نه دا زاویه وګوره چې دا د څومره ده دا وګوره په ډي سره مثلا دا مو دې طرف داسې کوو ټیک شو دا مو چې کړه 10 20 30 40 50 90 100 110 115 راځي که نه 115 درجې زاویه شو که نه د دې تنصیب وکړه نیمه یې که په منځ ٹھیک شو تنصیب په دوی باندې تقسیم کا 115 چې په دو تقسیم شي څه شي 57.5 ٹھیک شو نه 57.5 راځي که بالفرض داسې دا خو مونږ هسې فرضي هلو که نه 116 نو نیم به یې څومره راشي 58 به راشي که نه ټیک ده اوس د 58 درجې یو بله زاویه واخله نشوي بي 10 20 30 40 50 55 56 57 58 دا راغی کنه خو شو نه دا د مرکز سره ویلاو کا
وشو نه دې ته وي خط طول د دې ځای دا خط طول او دې ته خط نصف النهار ورته وایي خط طول البلد ورته وایي زمونږ اوس دا چې دی د دې دا سر چې دی دا بالکل عین شمال هغه نقطة الشمال دی دا نقطه شمال او دا چې راغلی دی دا چېرته راغلی هغه پیکس جنوب پوه شوې دې خط ته خط شمال هم وي خط شمال و جنوب ورته هم وي او خط نصف النهار دا ورته هم وي ٹھیک ده اوس بیا دا موبایل ولګو ته اوس دا خط تا ځان سره مضبوط دلته راښکلی دی مضبوط دلته دغه کړی همیشه دپاره په دې ځای کې چې د نور سوری هغه دې نه کله راورسېد دا به نصف النهار ټیم وي پوه شوې اوس ګوره په یخنۍ کې چې دی که نه په یخنۍ کې به نور دلته چې طلوع وي پوه شوې بې بیا به داسې ځي لنډو په ګرمۍ کې خدای بیا دې خوا راشي خط استوا له بیا دې خوا راشي خط سردان له دلته به داسې وشو خط نصف النهار له راغی که نه چې دې راغی دا مکروه ټیم شو په سرونو باندې نور ولاړ دی وشوله چې کومې علاقې په د خط سرطان او د خط جدي په منځ کې دي په منطقه حاره کې نو د هغې سر له دی بلکل راځي لکه دا بلکل پیکس د هغې د پاسه شو که نه نو د نصف النهار په ټایم کې د سر اړو بیا سوری یې وي نه پوه شوې دا خو پیکس د پاسه نه دی خو چې پیکس بیا د پاسه شي که نه نو د نصف النهار په ټایم کې د سر اړو بیا سوری وي نه ټیک ده یو دا بلکل د دې د پاسه شو وي د دې نه قبله معلومیږي لکه دا د مکې مکرمې د پاسه کله راغی د دې نه چې ته دنیا دا ټوله دنیا د دې په کوم ځای کې چې ته یې هلته یو لرګی ودروه ټیک شوله چې د هغې یو شی هلته ودروه چې د هغې سوری کوم طرف ته د دې علاقې دپاره قبله ده پوه شوې بې هغه ځای کې ودروه دغه علاقې دپاره دا قبله ده هغه هلته یې ودروه ته پوهېږي بې که نه شوله نو په دې ته دایره هندیه وي د دې په ذریعې سره موږ ته معلومیږي خط نصف النهار اوس د نننۍ ورځې تا خط نصف النهار معلوم کو په دې سره چې هغه څومره دی مثلا هغه دوره دی دوره زموږ خط نصف النهار نو دا سوری چې دی دې ته وایي سایه اصلي یا فیء الزوال وشوله اوس چې ته د مازدیګر وخت معلومې که نه نو هغه به داسې وکړي چې اخو دي چې د هر شي سوری کله مثلین شي په نزد د امام صاحب او د صاحبینو په نزد باندې چې کله څه شي یو مثل شي ټیک شوله نو چې ته وایې چې یاره مازدیګر به نن په څه ټایم باندې کېږي سایه اصلي درته معلومه ده چې دوره ده نو داسې وکړه چې هغه دا مثلا ستا سایه اصلي ده که نه دې نه یو دایره چاپېر کا شیخ وزیر چې پرځي به وي چې جوړوې ځان پې پوه کوو که نه وشوله اوس داسې وکړه چې د مازدیګر د وخت دپاره موږ وایو چې د هر شي سوری سیوا د فیء الزوال نه مثلین شي پوه شوې نو دا څیز تا خو دا دلته کېښودو که نه د دې سایه اصلي دغه وه د دې مثل د دې دایرې نه بعد د دې دوه مثله شمار یو مارکر را دو
مې رو باسه دې شي دغه راغلی یو مثل شو دو مثل شو پوه شوې بې اوس دژې بیا پسې دا څیز راواله او دژې ځان ته یو دایره جوړه کړه دې ځای نه راواله تر دې ځای داسې دایره جوړه کړه ټیک شوله او بیا په انتظار کښېنه چې کله سوری د دې دایرې سره ټچ شو الله اکبر الله اکبر د مازدیګر بانګ ووایه پوه شوې بې اوس سوری د هر شي مثلین شو سیوا د پی اوز زوال نه پی اوز زوال خو دې ځای پورې او دوه مثله بیا ده پوه شوې بې دا خو به ته په دې باندې هغه سوري معلوم کړي بل په دې دایره هندیه باندې اوقات هم معلومیږي وقت ظهر وقت نصف النهار وقت عصر دا به معلومیږي هغه به دې معلومیږي چې دا ستا سره مدخل و که نه او دا څه شی و مخرج مدخل چې دا نښه تا په کوم ټایم کې کوله په دې ټایم باندې ګړۍ ته مو ګوره چې ټایم څه دی مثال دې مدخل له چې سوری راورسېد نو په هغه ټایم کې زمونږ سره وقت و هغه 11 بجې وي پوه شوله بیا نور روانو دی خوا ګړۍ هم روانه وه نو چې کله دې ځای له سوری راورسېد دې مخرج له نو په دغې ټایم کې مثلا وې 2 بجې وي پوه شو په دې قصه اوس باس اوس راشه د دې 11 نه تر 2 بجې پورې دا وخت معلوم که دا ټوټل څومره وخت دی د 11 نه 2 پورې څومره 12 1 2 3 घंटे دي که نه 3 घंटे د دې 3 घंटों تنصیب होगा 31 شو که نه پوه شوله اوس دا 31 دا نیسه پر راغی د دغې منځني وخت دا که ته د دې سره جمع کړي او که د دې نه یې منفي کړي چې دغه به وقت نصف النهار دا خو خط نصف النهار و هغه به څه شي وخت دا 1:30 بجه دا مونږ د 11:30 سره جمع کړه نو څومره راغی چې دې ځای له ستا سوری رارسي نو دا به وي 12:30 سرون پې خوځېږي پوهېږي پې دا باقاعده شرع وقایې کې ګورئ په متن شته که نه ویلي شوله هغې کې دي په دې سره هغه مونږ ته دا وخت معلوم شو اوس په دې کې بیا داسې وکړه دا خو پې مونږ ته وقت نصف النهار معلوم شو که نه دا وقت نصف النهار پیکس چې کوم دا وي کنه چې بیخي د انور هغه په سر باندې دی دا تقریبا د شي 2.5 منټو پورې جوړېږي 100 منټه جوړېږي 2.5 منټه کې 2.5 منټو نه 32 دقیقې د انور دا ککوړی دی نو او تقریبا چې 2 منټه یو 2-3 سیکنډه د پاسه داسې به لږ جوړېږي ټیک ده خو دا بیا احتیاطاً اخلي 10 منټه 100 منټه اخلي 10 منټه نو 10 منټ به ته داسې حسابې د 12:30 نه د 12:40 پورې مکروه وخت نه دی بلکې د 12:25 نه د 12:35 پورې دا منځ والا وخت مکروه 15 منټه به دې مخکې والی 15 منټه به دې ٹھیک شو نه اکثر په نقشو کې لیکلي هغه وقت زوال ګوره اوس یو دا د نصف النهار وخت دی دا د زوال وخت نه دی دا چې تا ټوټل 10 منټ واغستو که نه نو چې دا اخیري منټ تیر شي زوال الو وشي زوال وقت ظهر وي بیا زوال خو زایله کېدل دي که نه نور زایله شي د خپل د منځ نه
دا وقت نصف النهار 10 منټ وي چې شروع شو دا نو چې هغه 10 منټه تیر شي الو به زوال وشي یعنی په 12:35 باندې به زوال وشي ها مکروه وقت به ختم شي پوه شوې به کنه که بالبرز په نقشه کې چا داسې ورکړي چې دا 12:30 لیکلی یا 12:30 لیکلی او دې ته لیکلی نصف النهار وقت نصف النهار بالکل صحیح کار یې کړی خو مکروه وقت به دا کم چې ده ورکړی دی دې نه 5 منټ مخکې او 5 منټ بعد دا 10 منټه به ته مکروه وقت هغه حساب یې وشوله که د دې 12:30 ته ورکړي دي وقت زوال شته په نقشو کې ځکه درته وایم بعضو خلکو ورته څه ورکړي وقت زوال نو دا بیا غلطه خبره ده پوه شوې که وقت د نصف النهار وي او زوال ورته ورکړی نو لکه مثال ته هم حق شان د نصف النهار عمل به ورسره کوي 15 منټه مخکې 15 منټه وروسته خو دا وقت زوال نه دی پوه شوې بلکې دا وقت نصف النهار ٹھیک ده که چا دې چې نقشه جوړه کړي چې هغه ورته وقت زوال ورکړی او هغه بالکل د زوال هغه ټیم ورکړی 12:35 ورکړي دي ٹھیک شو نه نو بیا خو صحیح ورکړي دي خو په خلقو باندې خبت راولي بیا خلق په غلطۍ کې پریواسي ځکه کېدی شي چې څوک وایي چې یاره په 12:30 باندې مکروه شروع کېږي او د 12:40 پورې ٹھیک شو نه هغه ما قبل 5 منټ چې مکروه وو هغه مکروه شمار نه کړه او وروسته چې 15 منټه مکروه نه دی هغه مکروه شمار کړه په دې کې ښه طریقه دا ده چې په دغې کې موږ نقشه جوړو چې نصف النهار ورته لیکو او هغه پیکس ټیم راخلو او بیا دې ورسره لاندې وضاحت لیکلی چې یاره دا وقت نصف النهار چې په نقشه کې کم درج دی نو 5 منټ مخکې د دې نه مکروه وقت شروع شي او د دې نه مکروه وقت 5 منټ بعد بیا څه شي ختم شي یعنې ټوټل 10 منټ مکروه ټیم پوه شوې په دې قصه ٹھیک شوله بل که دا وقت زوال لیکي که دې د بیا هغه وقت ظهر که دا ورته ولیکي دا هم ټیک ده ځکه چې زوال څنګه وشي نو ظهر شروع شي نو که نصف النهار لیکلی نصف النهار ته یې لیکلی وقت ظهر بیا غلطه کړې لکه لا 5 منټ شته وروره پوهېږې بې خو که زوال ته یې وقت ظهر لیکلی بیا څه نه بیا ټیک ده بیا که زوال ته یې وقت ظهر لیکلی بیا صحیح ده لکه چې زوال وشي ظهر شروع شي خو که ټیم یې د نصف النهار راغستی دی او لیکلی ورته څه دی وقت ظهر غلطه یې کړې ځکه لا ماسپښین ټیم نه دی شروع شوی پوهېږې بې دا مزید 5 منټ مکروه ټیم دی په دې قصه پوه شوې ټیک شو نه او بیا چې دغه رنګ هغه دې ځای له سوری راورسي نو هغه وخت ځان سره وګوره چې هر یو وخت او بس بیا مازدیګر ټیم دی پوه شو چې سوري کله هغه ځایونه له ورسي په دې قصه پوه شوئ دا دایره چې دا دایره هندیه دی ته وایي دا د هند فلکیینو ایجاد کړی و ټیک ده په دې سره موږ ته سایه اصلي معلومه شوه او وقت نصف النهار راته بیم معلومېدلی شي او وقت عصر راته بیم معلومېدلی شي ټیک شوله چې ځکه چې سایه هغه سوری د دغې سیز د تا چې دلته کوم یخې د هغې سیوا د په یو زوال د مثلین شي چې بس دقه وقت عصر شو وقت ظهر پې معلومېږي چې زوال کله وشي ٹھیک شو نه مکروه ټیم چې ختم شو جو بس د ماسپښین ټیم شروع شو بیا که څوک مثال په طور شوافی یا حنابله هغې په مثل باندې روباسي د مازدیګر ټیم جو بیا هغه 2 مثله ورسره مه جمع کوه بلکې بیا څه وکړه یو مثل چې دې ځای له سوري راورسي جو بس بیا بانګ وایه مازدیګر ټیم شروع شو ماسپښین بیا ختم شو پوه شو بیا دلته مثال غیر مقلدین دي که نه نو که هغې په دغې یو مثل باندې مونځ کوي چې یو مثل شي نو بس بیا د مازدیګر مونځ کېږي هغې په دغې کې جو که ځانه نقشه روباسي جو وایه الله بسم الله دغه طریقه ده ورشئ بسم الله کې روباسئ پې
پوهېږې به که نه دقه یې طریقه ده چل دقه دی پوه شوې په دې خبره دقه مسله ده دې ته وایي دایره هندیه ټیک ده چې دا که خدای ته منظوره وه که نه نو سبا به دا بره په چت باندې جوړه کړو ها ټیک ده سیز به وګورو نن د شپې دي چې هلته برابر دي چې کېږي یا بس دا مارکر هم ټیک دی خو یا داسې شی چې څوک یې لرې کولی نه شي که نه او بیا په هغې باندې نښې مخې وکړو او بل په دې سره دغه اوقات هم معلوم شو د اثر ده یا د وقت نصف النهار یا ظهر او بل په دې سره چې موږ ته دا کوم خط میلاو شو دې ته خط شمال و جنوب یا خط نصف النهار د دې نه ته ټول جهتونه معلومولی شي ځکه دا شمال شو دا څه شو جنوب شو نو په دې باندې په کوم ځای چې دا تا کېښود او د 90 درجې زاویه دې جوړه کړه ګوره دا مرکز یې څه دا شو مثلا که نه دا دې باندې کېښود د 90 درجې زاویه دې جوړه کړه ښه شوله یو دې نه دقه شانتې دې خوا جوړه کړه چې دی دا دواړه د یو بل سره میلاو کا چې د مرکزه تیر شي ٹھیک شو دې ته نوم ورکه مشرق او دې ته نوم ورکه مغرب پوه شوې اوس دې ته وایي نقطة المشرق نقطه مشرق او دې ته وایي نقطه مغرب دې ته وایي نقطه شمال دې ته وایي نقطه جنوب هر چې جهت مشرق او جهت مغرب جهت شمال سمت راځي که نه څنګه دی په قرآن تاسو قبلې ته د دویمه سپاره کې دا دغه شي د قبلې دا بحث فولوا وجهك وجوهكم شطر المسجد الحرام شطر دی نقطې ته نه وایي شطر دی جهت ته وایي بیا څه ته ویلی جهت ته وایي نو بیا زموږ سره هغه مشرق مغرب شمال جنوب هغه داسې دي دا ټول دي کپڑا څه شو راغته دا څلور طرفونه شو که نه ٹھیک ده په دې باندې وګوره ٹھیک ده داسې شوله څنګه 90 سره دا ٹھیک شو صحیح شو دا 90 درجې زاویه باندې دي که نه دې باندې د 45 درجو زاویه جوړه کړو دا دې 40 شو دا دې څه شو 45 دې خو هم د 45 جوړه کا دې ځای نه شروع کا 40 45 دې راځي که نه خو شو دا دې سره میلاو کا خو شو دقه رنګې دا دې خوا کېږي او دلته هم د 45 جوړه کا دلته هم جوړه کا خو شوله اوس ګوره دا هو نقطة المغرب ٹھیک شوله یا عین مغرب خو دا ټول جهت چې دی نو دا مغرب دی دا ټول څه شی دی دا مغرب ٹھیک ده دا و نقطه مشرق خو دا ټول طرف څه شی دی دا مشرق ٹھیک ده دا نقطه شمال خو دا ټول طرف څه شی دی شمال او دا ټول څه شی دی دا جنوب پوهېږي پې ٹھیک ده بیا په دې کې داسې قصه کوي که یو ملک دی
هغه ستا علاقه په دې ځای ده په دنیا کې او هغه په دې ځای دی نو دې ستا نه په څه کې پروت دی دا ستا مشرقي ملک دی دا ستا څه دی که یو ملک په دې ځای باندې دی نو دا ستا څه کوم ملک دی دا مغربي دی که یو ملک په دې ځای باندې دی وی دا زمون شمالي علاقه جات دي شمالي ملک دی اگر دلته دا څه شی دی جنوبي دا جنوبي یو ملک دی هغه په دې ځای کې دی پوه شوې به که نه چې په دې ځای دی نو دا خو مشرق شو که نه په دې ځای په دې مینس کې دی دلته دی چې نه خطا شو ټیک شو او دا ټول علاقه چې ده دغه ټچ نه علاوه دې کرښې سره به ټچ کې نه په دې ځای کې ستا علاقه په دې ځای باندې ده او دا ملک ستا نه په څه دی په دې ځای باندې دی پوهېږي پې که نه دیشي ته په دې ځای باندې ته ستا علاقه دا یوه ده نو دا ستا هغه جهت مشرق دی که نه او دا خاص عین مشرق دی که نه یو ملک په دې ځای کې دی ٹھیک شو نه نو دته بیا ویلی کېږي هغه مشرقي شمالي او که یو ملک په دې ځای دی ستا د نقطه شمال نه هدې خوا دی خو او د کوم د نقطه شمال نه مشرق په طرف باندې دی خو مشرق جهت هم لا اوښتی نه دی په دې علاقه دی نو دې د شمالي مشرق سیز یو دی ګورئ دا یو به مشرقي شمالي حساب یې هغه به شمالي پوهېږي مې که هغې ته نږدې دی د هغې نه یې شمار کړه که دې ته نږدې دی د دې نه یې شمار نه پوهېږي ټیک شو نه دقه رنګې ته په دې علاقه باندې په دې ځای باندې یو ملک دی دا ستا نه په څه کې دی مغرب کې خو کو په دې ځای کې دی دا مغربي شمالي که په دې ځای کې دی مغربي جنوبي که په دې ځای کې دی شمالي مغربي که په دې ځای کې دی جنوبي مغربي په دې قسم باندې پوه شوې دقه لبنه دې ته وایي دایره هندیه ٹھیک ده بس